13 جمعه باندې ما یو سوال کړو چې بنی آدم کا جهنم تلاړ شي یا پور سوځي نو دوی ته خو به سزا ملاويږي د خپل ګناہوں. دنیا کې دا ساروی چي دي ګډان میخه غیان او خان وغیرہ وغیرہ دوی څه ګناه کړي دا چې دوی ته سزا په دنیا کې ملاويږي. دنیا کې حلالم شي بیا د قصاب په تبرونو باندې ټوټه ټوټیم شي او بیا په اور باندې پاخا او ریتم شي او بیا خړې شي. حیوان چې دی هغه انسان هم دی او حیوان چې دی هغه غویا او میخه او ګډا او چرګا او ساروی هم دی. څوک وای 13 جمعه کې چې ما دا سوال کړو وای څومره کسان وای تاسو لا سوچت کې 13 جمعه کې چې څوک وای د دې جواب چا زده کړی دی تپوسم چا نه کړی یو کس را پاسي چا چې د دې جواب کړی یا چا نه تپوس کړی مهرباني کوئ یعنی دینه معلومیږي چې د دروازې نه بار درته یادم نه وبیا. خدای بندگان د کم دین چې ستاسو په زړه کې دا وقتی دغه دین بګویا تاسو د پاره قیامت کې څه کارآمد کی. یو دومره اهمه مسله نو تاسو په دې اتو ورځو کې چانه پښتنه هم نه دا کړی چې دا ولې نو زه ځکه وایم چې د کوم قانون د چا په زړه کې احترام نه او د کوم قانون د چا په زړه کې قدر نه هغه قانون به نه په ژوند سړی ته کارآمد کیږي او نه به د مرګ نه وروسته کارآمد. د انګريز قانون دی په پاکستان کې د انګريز د اسلام بوی او نوم پکې نشته کلهم قانون چې دی هغه د ملک ستا د انګريز دی ستا په زړه کې د هغه قانون وګوره څومره قدر دی. شپه ورځ په دې طاق کې چې د انګريز د قانون خلاف ورزي مانو نشي چرتا او د تانه او د پولیس په ضد کې رانش بیا که په غلطۍ درنه د قانون خلاف ورزي وشو بیا په کچرو کې وګوره په زرګونو روپو ورته وکیل نیسي او دا انګريز د قانون د گرفت نه ځان بچ کې تا د خدای قانون په دنیا کې چانه پښتنه قدرم نه دا کړی نو د مرګ نرستو د دې قانون وکالت بستا څوک کوي څوک دی دیو جنا مونږه مسلمانی چې داغه صرف برای نام او برای نام مسلمانی چې داغه بچری کارآمد کیږي نه دا په کولاو غوګونو وو. برای نام اسلام چې دی به کارآمد کیږي نه. ابل ورځ ماته یو سړی راغی وی چې زه د یو سړی په کور کې کرایدار اوس هغه سړی ما وباسي د کوره نو زه ورته وایم چې زه بل کور نیسم نو مانه 10,000 روپۍ پیشکي غواړي نو مال 10,000 روپۍ راکړه چې زه هغه له پیشکي ورکم نو اله به وزم کینې نه وزم. اوس په ما باندې دا شپارس کوي چې ته مالک جائیداد ته ووایه چې مال 10,000 روپۍ راکړي. اوس د جائیداد مالک دی تعالی 10,000 روپۍ ولی درکی او په کومه خوشحالۍ کې درکی ولی
داغه مالکانه حقوق دي. ته د یو میاشت داغه د کور اجاره داري چې میاشت تیره شوه او درته وې پاټکی به ورته کور روزګارې. خو ستاسو دماغ کې به هم دا راځي چې یاره جي دا خو زیاتی دی نه جي مالک مالکی. اوس ته په ما غلط شپارس سلک